غواړي چې زما خاتمه دې د خیر شي، او هر انسان دا غواړي چې زما خاتمه دې د شر نه محفوظ شي. زه د داسې حال کې الله سره میلاو شم چې رب کائنات دې زما نه راضي، او زه د داسې حال کې الله سره میلاو شم چې الله دې زما نه ناراضه نه. خو هر کار د حصول لپاره څه اعمال او څه محنت او څه خواري پکاري، بغیر د محنت نه یو شی نه میلاویږي. وان لیس للانسان الا ما سعى، الله وی انسان تخپل سعی او د کوشش مطابق هر څه میلاویږي. چې کم انسان د نیک کار خواري کوي، الله د ده په لاره کې رکاوټ نه ګرځي بلکې د سره امداد کوي، ځکه الله د ده نه خوشحالیږي او الله د سره مدد کوي. لکه څنګه چې زمونږ په خیر ښېګړه کې زمونږ سره څوک خواري کوي، زمونږ هغه خوښي موږ هم ورسره مدد کوو. او رب کائنات د شر د کار نه البته څوک نه منې کوي، په زور باندې مدد ورسره کوي. که دا غواړي چې زه د ده نه بچ شم نو الله ورسره مدد کوي، خو په زور یې نه منې کوي، ځکه دا د امتحان کور دی. هر انسان چې په خپل مرضی، په خپل شوق، په خپل خالص نیت باندې یو نیک کار وکړي، الله ول اجر ورکوي. او هر انسان چې په خپل خالص نیت، په خپله خوارۍ او په خپله کوشش باندې د یو بد کار نه منې شي، الله رب العزت چې کوم دی د نه خوشحالېږي. نو عزتمندو، هر انسان غواړي چې حسن خاتمه زما وشي، چې د دنیا نه زما اختتام کیږي، زه مرمه چې په ښه حالت کې مړ شمه. نو د دې لپاره اعمال پکاري. کم داسې اعمال دي چې هغه انسان اختیار کی او په دې سره د ده خاتمه په خیر سره کیږي، دا یو اهم بیان دی او اهم خبره ده. نو یو اتلس عملونه درته ذکر کومه چې د هغې انسان اهتمام شروع کی، نو په دې سره د ده خاتمه په خیر سره کیږي. حدیث کې راځي کما تعیشون تموتون، څنګه چې تاسو زندگی تیروئ همدغه حالت کې به تاسو مرئ. داسې نه ده چې یو انسان نیکه زندگی تیره کړې ده او دا د بد حالت کې مړ شي. داسې نه ده چې یو انسان بد حالت کې ټوله زندگی تیره کړې ده، نیک حالت کې دې مړ شي. الله رب العزت چې کوم دی د سره هم داسې معامله کوي چې پوره زندگی کې د څه کړي دي. ها، یو انسان توبه وویستله، زړه زندگی ختمه کړه. یو انسان ښه زندگی تیره کړې ده خو ښوالی پرېغوستو، الټه کارونه یې شروع کړه، نو پس همدې زندگی کې به دا مري. نو زمونږ او ستاسو عزتمندو د حسن خاتمه او شر خاتمه دارومدار د زندگی په عملونو باندې دی. نو په هغې کې یو څو عملونه دي عزتمندو. الله رب العزت وی من کان یرجو لقاء الله، کم خلق چې د الله د ملاقات امید لري، فلیعمل عملا صالحا، نو هغه د څه نیک کار خو وکړي که نه، ولا یشرک بعبادت ربه، او یو څیز نه خو به خامخا ځان ساتي چې زما د ملاقات تمه کې شرک به نه کې، خالص توحید او د الله د یووالي عقیده او د الله مینه به په زړه کې راوړې، نو بیا به الله سره ستا ملاقات کیږي، ته امید ساتلی شي. او که ټول عملونه دي ښه دي خو شرک پکې شته، نو د الله نه وی امید مه ساته. نو د ټولو نه بنیادي څیز د حسن خاتمې دپاره دا دی چې د شرک نه به ځان ساتې او د توحید په عقیده به مرې، د الله د یووالي په عقیده، د الله په مینه باندې به مرې. هغه مینه چې ستا څومره درجه ده، خو ایمانیاتو کې به کمزوري نه راولې. د ایمان چې کوم څیزونه دي په هغې کې به شک نه کې، په هغې کې به ډنواډول نه اوسېږي. او هغه تاسو امنتو بالله کې ویلي چې کوم څیزونه الله ذکر کړي په الله ایمان، په رسولانو، په کتابونو، دې کې به کمې کوتاهي نه راولي. نو چې کله د عزتمندو خاتمه ښه شي نو انشاءالله هر څه دې ښه کېږي. انګریزان وایي all is well that's end is well، وایي د سړي خاتمه چې ښه شي نو به د ټول څیزونه ښه شو. اوس الله رب العزت کله ناکله د انسان نه په دې دنیاوي زندګۍ کې په وړوکي عمل هم خوشحالېږي، د هغې د وجې نه د ده خاتمه ښه کي. خو بهرحال عمل به کې، که وړوکی دی که غټ دی،
ایمان ولا شرط دی د شرک نه بچ کېدل. دا دوه څیزونه خو مسک او فسق دي. او نور عملونه کې الله رب العزت د چا نه په غټ خوشحاله شي، د چا نه په ورکوټي خوشحاله شي، د چا نه په وړو کې خوشحاله شي. عزتمندو عملونه ټول د هغوی به اهتمام کې. دا پکې مه ګوره دا وړوکی دی، دا غټ دی، دا درمیانه دی. بس چې کوم ځای کې دې په ښه کار باندې وس کېږي کوی، او کوم ځای کې چې کوم دی عزتمندو د بد کار نه ځان منې کولی شي، که وړوکی دی که غټ دی ځان ته بچ کوه. په اور کې م انسان سوځي، په یو تیلي باندې م انسان سوځي، په یو سکروټه باندې م انسان سوځي، او په یو بسر کې باندې م انسان سوځي. د اور نه یو بسر کې راپورته شي یوه ذره او ستا کپړو ته ولګېږي، ټول کور دله سوځئ. نو د دې وجې نه عزتمندو دا به کوشش کې چې د هر بیمارۍ نه چې کوم شریعت تا ته ویلي دي هغې نه به ځان ساتې. د دې دپاره کوم عملونه دي چې انسان خاتمه په هغې باندې ښه کېږي. نو عزتمندو د ټولو نه لومبی عمل د ټولو نه لومبی عمل هغه دی د سترګو حفاظت. چې کوم انسان د نگاهونو د سترګو حفاظت کوي د ده خاتمه بالخیر کیږي. او اکثر الله داسې انسان ته د مرګ په وخت کې کلمه هم نصیب کوي، او که په خولې کلمه ونه ویله خو الله د ده نه راځي، ځکه د ډیرو ګناهونو تعلق سترګو سره دی. بعضې کارونه داسې دي چې تی په لاسونو خپو باندې کې، خو تر څو پورې چې تا په سترګو لیدلی نه وي ستا لاس هغې ته نه ورځي، ستا خپې هغې ته نه ورځي. نو د ټولو نه اول ښکار چې انسان ښکار کیږي دا په سترګو ذریعې سره کیږي. تاسو ګورئ عزتمندو د ګاډو اکسیډنټ د شپې ولې کیږي؟ چې کله د دوی لیټونه یو بل ته مخامخ شي نو دوی ته بیا یو ګاډي ته دا بل نه ښکاري، بل ته دا بل نه ښکاري، بیا یو بل سره وجنګېږي. دقه شان چې د انسانانو سترګې یو بل سره مخامخ شي او خصوصا محرمو سره او ډېرې مخامخ شي او ډېرې مخامخ شي او یو بل کې ډوب شي، دا هلاکېږي. خو ګورئ دا یاد لرئ چې دا صرف د ښځو په باره کې نه ده، دا هر هغه څیز چې خواهشات د انسان راپورته کوي هغه شیونو ته چې ته ډېر ګورې نو ته به خطا کېږي. مثلا د مالدارو خلکو ګاډو ته ډېر ګورې نو د مال هوس به دې پیدا کېږي. نو چې د مال هوس دې پیدا کېږي د مال د حصول دپاره به منډه وې، د مال د حاصلولو دپاره به بیا جایز ناجایز کې تا ته فرق نشي کولی. نو د ځان نه ښکته خلکو ته ګوره، د ځان نه بره ته مه ګوره. ډېرې پیسې شمارل هم ښه نه دي، کوشش کوئ دا په شاګردانو شمارئ، په یو بل یې شمارئ، یا بس مشین ولواله په مشین باندې شماره. په دې خپل لاسونو چې لوټونه شماري انسان کې تبدیلی راځي. نو د خواهشات څیزونه نه فایده اخیستل دي، خو به وقت ضرورت به قدر ضرورت. دا پرې غوښتل هم نه دي، ځکه دنیا کې دا الله موږ دپاره پیدا کړي دي، خو دومره نه چې تا لیونی کی، دومره نه چې تا پریشان کی، دومره دا نه چې عزتمندو ته سایکو شي او ستا دماغي حالت ګډوډ شي. چې کله مال وي نو بس خوشحاله چې مال لږ شان هم کم شي، حالانکې ستا د نوسو کړوسو دپاره هم ډېر او بیا هم خرابېږي. نو نبي علیه السلام وایي لعن عبد الدینار و عبد الدرهم، وایي په داسې مالدار سړي باندې بیا د خدای لعنتي چې د مال نه دا شی جوړ کو. نو یو د سترګو حفاظت دی. د سترګو حفاظت عزتمندو چې کوم انسان کوي د خاتمه بالخیر کیږي. اصل کې الله رب العزت غواړي چې دا انسان ما سره خالص مینه وکړي، بلکې هر څوک دا غواړي. عزتمندو بې ادبي دي معافي. یو انسان د ښځې نه د ښځې باندې دا دومره غیرت ولې کوي چې دا به بل چاته نه ګوري. په کومه ورځ چې دا سړی خبر شي چې زما ښځې بل چاته کتلی دي او زما ښځې بل سره مراسم میسیج قدرې کړی دی، بعض وخت کې غلطۍ کې هم ټلیفون کړی وي، یو سړي ټلیفون کړی، خو سړی څومره پریشان شي. ځکه عزتمندو په محبت کې غیرت وي، په محبت کې څه غیرت وي. چا سره چې چا مینه وي وایي دا دې بل ته نه ګوري، دا دې ما ته ګوري. دغه رنګې ښځې وګورئ عزتمندو ته چې دویم واده کې هغه نه برداشت کوي او بیا چې لا غیر خلکو ته وګورې، غیر جینۍ ته وګورې او ستا په موبایل کې تصویر راشي، ستا ښځې تا سره تعلقات خراب شي. ځکه محبت د غیرت شی دی. ښځه غریبي برداشت کوي، خاوند هم د ښځې غریبي برداشت کوي، کله ناکله
تورواله هم برداشت کوي، کله ناکله هغه بدرنګي دی هم برداشت کوي، کله ناکله خاوند دام برداشت کوي زما ښځه سالن نشي پخولی، بیا خلک ورته طلاق ورکه که نه، وایي نه یار ډېره وفاداره ښځه ده، ډېره مینه ناکه ښځه ده، زما نه سوا بل چاته بلکل ګوري نه، زه د هغې کل کائنات یم. ښځې نه تپوس وکړي دا خاوند خو دې ډېر بدرنګ دی، دا خاوند خو دې غریب دی، او دا خاوند خو دې چې کوم دی مثلا فلا فلا بد صفتونه دي پکې، وایي خیر دی مړی، وایي دا چې کوم دی نورو ښځو ته نه ګوري، دا بل چا سره تعلقات نه ساتي، زمونږ کور ته چې ښځې راشي دا نظرونه ښکته کي، دا بلې کمرې ته لاړ شي. نو ښځه د خاوند په یو خالص مینه باندې ټوله زندګي تیره کي، خاوند یو بدرنګې ښځې سره په عزتمندو په یو عادت باندې د وفادارۍ په عادت باندې ټوله زندګي دې سره تیره کي. دقه شان الله هم دا غواړي چې زما بنده کله مال راځي چې دا خالص راشي، او خالص دا اله پاتې کېږي چې دا د سترګو حفاظت کوي، یعنی چې د سترګو حفاظت نه کوي ښځو سره به یې مینه ډېره، مال سره به یې مینه، جامو کپړو سره به یې مینه، ټیلونو دروازو دي څیزونو سره به یې مینه، مړه د دنیا هر یو شي ته چې ګوري بس هغه سره به مینه پیدا کېږي. نو دې وجې نه عزتمندو تاسو ګورئ اکثر کسان یاره دا مې هم خوښ دی، دا مې هم خوښ دی، دا به څنګه حاصل شي، دا به څنګه حاصل شي، یاره دا به څنګه حاصل شي، خو څوک هم داسې نه وایي چې الله به څنګه حاصل شي. او الله ته عزتمندو ته به د زړه په سترګو ګورې، خو د زړه سترګې اله کار کوي چې ظاهري سترګې بندې شي. تاسو سترګې پټې کوئ ګوره، او په زړه کې سوچ کوئ بیا ډېر اعلی طریقې سره کېږي، خو چې کله سترګې کولاو وي ظاهري، د زړه سترګې ډېر کار نه کوي. زړه د دنیا سترګې دا د مخ سترګې زر دوکه کېږي او زر متاثره کېږي، په دې کې ښکلام زر راځي، په دې کې جړام زر راځي. نو د دې وجې نه عزتمندو چې کوم انسان د سترګو حفاظت کوي، حدیث کې راځي من ترک مخافتی، وایي چې کوم انسان زما د یری د وجې نه خپل نظر حفاظت وکړو، نو الله رب العزت ابدلته ایمانا، زما د ایمان بدل کم بالکل، او یجد حلاوته فی قلبه، وایي دا به په زړه کې د ایمان خوشحالي او مزه او شیرینی او میټاس محسوس کی، بیا بدل د ایمان خوند ورکوي. نن زمونږ ایمان موږ له خوند نه راکوي، موږ په خپل ایمان شکر نه وباسو، موږ ته د سره پته نه لګېږي چې مړه د ایمان څه شی دی. وجه دا د عزتمندو چې زمونږ مینې زیاتې دي نورو ځایونو کې، او کوم انسان چې ډېرې مینې کوي نو بیا دله د یو څیز مینه خوند نه ورکوي. نو دې وجې نه عزتمندو چې کله ایمان حلاوت باندې هغه سړی پوهېږي او خاتمه د خیر د هغه انسان کېږي چې کوم انسان د سترګو حفاظت کوي. سترګې چې کوم دي عزتمندو روایتو کې راځي النظر سهم من سهام ابلیس مسموم، وایي دا د ابلیس په تیرونو کې یو زهر آلود تیر دی، دا د هغه یو تیر دی چې د شیطان دی له زهر ورکړي دي، نو دا چې په چا باندې ولګېږي په هغه باندې خامخا اثر کوي. نو دې وجې نه عزتمندو د دنیا څیزونو ته کتل دي، خو به وخت ضرورت به قدر ضرورت، دا دوه خبرې به یاد لري چې کله دې ضرورت یې ښه ورته ګوره، ځکه چې شی به څنګه معلومې چې دا کپړه صحیح ده که غلطه ده، دا سړی صحیح دی که نه، دا شی صحیح دی که نه، کتل ضروري دي چې دوکه دې څوک نه کي. خو به وخت ضرورت چې کله اخلي او به قدر ضرورت چې ضرورت دی پوره شو بس قصه ختمه، اوس د خپل الله طرف ته خپل مونځ خپل اودس خپل الله خپل رضا د عوامو خدمتونه دغه څیزونو کې چې څه سره الله میلاویږي اقا ښایسته کپړې والا، خو بار بار خپلو کپړو ته کتل، بار بار خپلو سپلو ته کتل، بار بار خپل ټوپو ته کتل، بار بار موبایل راویستل، دا څیزونه انسان خرابوي. بار بار لوټونه شمارل دا انسان خرابوي. دا ځان له یو موضوع د عزتمندو چې حلاوت انسان سره څنګه میلاوي، خو یو څیز درته د حسن خاتمې بیان شو چې خاتمه د انسان خیر کېږي چې د سترګو حفاظت کوي. دویم څیز مسواک کول، دویم څیز څه شی دی؟ مسواک کول. ځان سره شمارئ ښه، د انسان خاتمې چې ښه کېږي د هغې دویم څیز څه شی دی؟ څومره آسان شی دی؟ مسواک کولو سره
انسان ته د مرګ په وخت کې کلمه نصیب کیږي. د مسواک عزتمندو د 100 نه زیاتې فایدې دي او یو فایده پکې دا ده چې د مرګ په وخت کې انسان ته کلمه نصیب کیږي. مرضات للرب، رب په رضا کیږي او د مرګ په وخت کې انسان ته د شهادت کلمه نصیب کیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کما ته چرته مشقت او یره نه وي نو ما به په خپل امتیانو باندې په هر مونځ وخت کې مسواک فرض کړی وي. خو ما ته پته ده دا تشپاڼي دي او دا غافلان دي او دا سست دي، نو که فرض شي نو بس بیا به دا پاتې نو بیا به ګناهګار شي. نو مطلب دا دی ګناهګاریږي خو نه چې مسواک نه کې. خو د نبی علیہ السلام د اودس چې څنګه فرض دی د مونځ دپاره دقه شان د اودس دپاره نبی علیہ السلام ویلي کاش چې دا مسواک فرض شي. او په دې کې اصل څیز صفایي دی عزتمندو، دې ته هم سوچ کول پکاري. صفا سوتره راتلل جومات ته بهترین عمل دی. الله وی خذو زینتکم عند کل مسجد. بنده پردی واده خادي له چیزې ځان ښایسته کې او سنتونو له ځان ښایسته کې، بلکې نن سبا چې جنازو له څوک ځي پاکې کپړې اچوي، غم له چیزي هم پاکې کپړې اچوي، خصوصا ښځې. زما بنده زما جومات ته چې راځي زما ملاقاتي نو کم از کم خوله پاکه ساته، نور بدن وثيابک فطهر، کپڑے دی پاک ساته، چې په کوم ځای مونځ کې هغه مکان پاک ساته. دا فرایض دی په مونځونو کې. نو مسواک سره عزتمندو څه نصیب کیږي؟ خاتمه د خیر. آسان عمل دی که نه؟ یو روایت کې راځي چې کوم انسان د مسواک اهتمام کوي نو چې کله د اخیری وخت راشي نو ملک الموت دل راشي او شیطان هم دل راشي. شیطان کوشش کوي چې گمراه کم، ملک الموت کوشش کوي چې دا په خاتمه د خیر سره دنیا نه لاړ شي. نو په دې وخت کې د ملک الموت او د شیطان مقابله. خو چې کم انسان اهتمام د مسواک کوي، چونکې فرشتي پاک زیلزي چې ستا خوله نسوارۍ سرګټۍ وي یا ګنده وي یا که ویم خو مسواک سره کوه، بیا دا فرشتي تعالی دي. فرشتي عزتمندو تاسو حدیث کې اورېدلي چې کوم ځای کې جومات ته پیاز لاړ شي فرشتي نه راځي، مولۍ د خولې نه بوی د خېجي نه راځي، نو مسواک یې ضروري کو. نو فرشته چې راشي ملک الموت هغه شیطان د نه لرې کې وی تختی او دا تا سره مدد کوي په د خاتمې د خیر. خو دا چا نه راځي چې کم انسان مسواک اهتمام کوي. نو دیو جن علامه شامی رحمت الله علیه د مسواک فائدو کې لیکلي من منافعه تذکیر الشهاده عند الموت، وې د مرګ په وخت کې د شهادت کلمه د تنصیب کی. کم کم کسان داسې دي چې چا سره مسواک نشته لاس اوچت کوي، چې چا سره نشته ان شاء الله د نن پس په مسواک ساتو کنه ان شاء الله مسواک دلته ملاویږي. او عزتمندو مسواک د سره یو ډکه راواله خلک وها الکه مسواک والا امیر صاحب ناشته خو داسې نه چې ته مسواک ګران کی او سړی چې کوم دی به مسواک نه کوي، یا خلک وایي چې په امیر صاحب ولا مفتی صاحب له اتر ور کړی دي که څنګه چلله. مسواک والا امیر صاحب ناشته نو ان شاء الله مسواک بدل امیر صاحب ته تبلیغي سره نن مسواک یو 15 روپۍ 10 روپۍ دوی لارزانه ورکړه، ځکه دوی د سنت طریقې په نیت باندې نه لري، خاتمه به شعر باندې صحیح ده کنه. ان شاء الله ته په 100 روپۍ مسواک خرڅې 50 روپۍ نن به په 100 ورکی، په 50 روپۍ مسواک خرڅې وي تاسو له په سلويخ درکم. یو مسواک عزتمندو پیدا کړي او جب کې اسې کېدی. زمو علماء تجربه لیکلي، تجرباتي خبره وای کم انسان چې په جب کې مسواک ساتي کده د اکسیډنټ اوم شو د به اډو کې نه ماتيږي. اوس دا خبره مونږ ته نخ کاری عزتمندو، دا ایمان بالغیب سره تعلق لري. نو د دې وجنه د مسواک اهتمام کوي. دریم نمبر عمل انسان خاتمه په خیر سره کیږي هغه شکر ادا کول دي. شاکر انسان د الله ډیر خوخي، شکر گزار انسان چې په هر حال کې د الله شکر، خو یو په خلی شکر دی یو په زړه شکر. عزتمندو ټیک ده چې پیسې د سره نشته بدن خو د سره شته کنه، زه د پیسو شکر مو کوم د بدن خو کا کنه په خبره باندې کوشش وکړه. نو د دې شیزونو خیال ساتل پکار دي. یو سړی سره صرف روټۍ وا چا ورته شکر وباسه او مونږ صرف روټۍ ده نو سپیراله هغه ته وتخته ولا ویلوس دکی. یو سړی سره صرف ساګو روټۍ سره نه وا په خوا به د ساګ خلکو شول صابور ته سو کوي سو ورته ساګ وای
هغه ویل مړه دې کې لاسې دي هوا پرې راله ساګې ته وایي ساګ دې سیلۍ ویوړه د هر یو څیز به شکر ساتې قسم دې دا ته چې صرف خبرې کې دا خبرې کول په کومه ورځ ستا دا خوله ګونګۍ شي ته به یا الله زما خو ټوله دنیا تباه شوه هر څه دي صحیح دي صرف خوله دي نشته خبرې نه شوې کولی بیا به درته پته ولګېږي چې دا کمې خبرې ته کې او دا قوت ګویایي تعالی الله درکړې ده دا څومره لوی نعمت یو سړی وایي زه وایي کوڼ شومه کوڼ وایي قسم دې زما ټوله دنیا ورانه شوه زما د بچو هغه وازونه ما ته وایي ابا د هغې نه زه محرومه شومه زما ښځې به ما ته اواز کو زما د وړو پلاره زما سرداره ګلابه او مور به مې راته اواز کول زما بچیه وایي دا اوازونه مې چې بند شو وایي د زړه غوږونه مې ورسره بند شو دا ټول نعمتونه دي د الله خو موږ ته احساس نشته نو شکر به وباسو که نه انشاءالله نبی علیه الصلاة وسلام الله نه دعا کړې ده یا الله وقلبا شاکرا یا الله ماله داسې زړه راکړې چې هر وخت ستا شکر وباسي ولسانا ذاکرا یا الله داسې ژبه راله راکړې چې هر وخت ستا ذکر کوي وعلما نافعا داسې علم راکړې چې خلکو ته ترې نفع رسي نو د دې څیزونو عزتمندو دا وړې وړې خبرې خو دې سره د انسان زندګۍ کې چین سکون عزت راځي څلورم عمل چې د انسان خاتمه په خیر سره کیږي یا به دې انسان ته کلمه نصیب کیږي یا به دا د مرګ په وخت کې خوشحالی الله به ترې راځي دا کوم عمل دی عزتمندو هغه صدقه ورکول دي صدقه ورکول د بل غریب مسلمان د خوار مسلمان د حاجتمند مسلمان حاجت پورا کول دا او کوم انسان یې پورا کوي د دې انسان خاتمه به په خیر باندې ځکه د خلق په تکلیفونو کې نه دي هیر کړي نو الله به په لوی تکلیف د مرګ په وخت کې د انسان نه هیروي او د دې خلکو سره چې ښه کړي دي نو د الله دپاره یې کړي دي ځکه ده ته پته وه چې زه دې خلکو سره ښه وکړمه دا به الله زما په کار راولي او زما الله به مانه خوشحالیږي نو اقه الله به د مرګ په وخت کې نه هیروي چې تا زما بنده لکه څنګه چې موږ د یو سړي زوی سره ښه وکړو او هغه سړی وایي زه دې په بیه واغستمه زما بچی مړ کېدو تا وله ګرده ورکړه زما بچی مړ کېدو تا وله یو وینې ډراپ ورکو زما بچی مړ کېدو اپریشن و تا وله د اپریشن پیسې ورکړې زما دا سرم تا نه قربان چې کله دې ضرورت وي دا بوډا سړی هغه سړي ته وایي زما سر تا نه قربان دقه رنګې الله رب العزت وایي دا زما جوړ کړی بنده دا فالټ هم پکې ما پیدا کړی دا نقصان هم پکې ما پیدا کړی ما ته همداسې هم لرې کولی شو خو بنده ما پې ته معلومولی چې ستا زړه په ده باندې خوږېږي که نه چې ستا زړه پې خوږ شي زما د قسم وي زه به دې په سخته کې په کار راځم نو د مرګ په وخت کې به د الله په کار راځي او دا حدیث کې راغلی مشکات شریف حدیث دی ان الصدقه لتطفئ غضب الرب وتدفع عن میتة السوء وی د صدقې دوه ډېرې عجیبې غټې فایدې دي د صدقې ورکولو دوه غټې فایدې دي چې د الله غضب لرې کوي تا نه تا داسې کار کړی دی ورانې خو دا چا نه کېږي عزتمندو په ګپ کې کله ناکله داسې خبره وکړي چې د الله غضب په انسان باندې نازلېږي نو چې کم انسان صدقه ورکوي د کم کار داسې کړی چې الله غضب پې نازلېدو د صدقې د وجې نه د الله د غضب نه دا لرې شي او دویم وتدفع د ده نه دفع کوي عن میتة السوء بد مرگ شریر مرگ او بدرنگ مرگ نه دا انسان صدقه منی کوي نو عزتمندو د دې وجې نه د اکابرو دا طریقه وه چې هغوی به صدقه ورکول صدقه کې خدا ضروري نه دی عزتمندو چې لک ورکا سل ورکا زل ورکا ستا 15 روپۍ وسته 15 ورکا ستا کور کې سالن پوښ شوی دی عزتمندو سالن نه یو پلیټ چاله ورکا تا سره یخ اوبه دي په بوتل کې یو بل کس له یخ اوبه ورکا قسم دی داسې د خلکو زړونه سخت شوي دي چې پرون مې د یو ښځې میسج واورېدو وایي د حج په میدان کې د مینا په ورځ باندې موږ د اوبو د څښلو د وجې نه مړه کېدو او حاجیانو ته هم دروازې درزولي چې موږ له یو ګوټ اوبه راکه هغه کسان چې 15 لکه روپۍ د دې دپاره لګولي دي چې په دې واجب باندې الله ما بخي هغه حاجیانو زړونه دومره سخت شوي وو چې ښځو لا او بوډاګانو خلکو له یو قطره اوبه نه ورکولې او په مینا کې هغوی خپلې دروازې د حاجیانو دپاره بندې کړې وي چې زموږ دې دغه ته را داخل نه شي
داسې زړونه سخت شوي دي عزتمند. او هغه صحابه را یاد کا چې د یو ګوټ اوبه دپاره یو صحابي چې څکلې هغه بل آواز وکړو اوبه وایي نه دلی ورکه، هغه بل آواز وکړو هغه ویل نه دی بل لی ورکه، بیا هغه بل آواز وکړو کیدای شي اوس به هغوی څکلي مالې به یې راوړي، هغه درېم ویلې هغه اول لی ورکه، وایي چې اول له رالم مړ شو، بل له ورم مړ شو، درې واړه د یو ګوټ اوبو پسې مړه شو. دې ته ویلی کیسه ټیک د عزتمندو موږ ایمان کمزوری دی، موږ داسې نه شو کولی. اضافي شی خو خلکو له ورکولی شو که نه، اضافي شی موږ ډیران ته ولو خو بل مسلمان لی نه ورکو. اضافي کپړې عزتمندو غریب له نه ورکو، ګن ته ولو خو نه ورکو. قسم دی نن سبا د فروټو چیلکې هم ضایع نه دي، دا هم په کار راځي که تا کرې خواسته کور د هغې کر چیلۍ د هغې کرې ورولېږه. او دا شان عزتمندو یو شی هم نه ضایع کېږي. نو دریم عمل څه شی شو؟ صدقه. څلورم عمل څه شی دی عزتمندو؟ صحبت اهل الله یا صحبت اهل الله. د اهل الله او د نیکانو خلکو صحبت چې کوم انسان اختیاري د ده به خاتمه د شر نه حفاظت کیږي او خاتمه د خیر به نصیب کیږي. الله قرآن پاک کې وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. اے زما بندگانو تقوا اختیار کړئ او صادقانو نیکانو خلکو سره یوځای شئ، دوی سره کښېنئ. ځکه که مجلس دې بدل کو نو پر ورو سړی بدلیږي، پته هم ورته نه لګېږي. کفریه عقاید د ده په سینه کې راغلي، نظریات یې کفریه شوي، ده ته پته نه لګي. دا خو چې ته کله نیکانو کې کښېنې نو تا ته پته ولګي. یو شیر ګډو کې ګرځېدو پته هم ورته نه و چې زه شیر یم که یم. دا خو چې ته رابیل شي او د نورو خلکو سره کښېنې بیا به درته پته ولګېږي. دې وجې نه عزتمندو مولانا روم رحمت الله علیه غالبا یو شعر دی، یک زمانہ صحبت با اولیاء بهتر صد سال طاعت بیریا. وایي که اولیاء او نیکانو خلکو سره دی د صحبت یو څو ګړۍ تېرې کړې، دا د سلو کالو د بیریا عبادت نه بهتر دی. وجه دا د عزتمند د ستا د ایمان حفاظت کی. بعض وخت ته عبادت کې طریقه دی غلطی، بعض وخت عبادت دی ډېر کړی نظریه او عقیده دی غلطه ده، نو څه به وکړي په عبادت باندې؟ عبادتونه کافران هم کوي. ګورې عزتمندو صدقه کافران ورکوي که نه ورکوي؟ ورکوي. د بیمارانو مدد عزتمندو کافران کوي که نه کوي؟ کوي. اسپتالونه کافران یتیمخانې جوړوي که نه جوړوي؟ جوړوي. دا ټول کوي، خو عقیده خرابه ده. نو صحبت د وجې نه ستا عقیده محفوظوي چې نیکانو خلکو سره کښېني نو دوی سره عزتمندو. یو ځل مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه وایي ما دا شعر وویلو چې د اولیاءو سره ناسته د سلو کالو د عبادت نه بهتره ده. وایي ما ویل چې دا خو د شاعر شعر دی، اکثر شاعر خبره ډېره اوږده کوي او ډېره مبالغه کوي. وایي زه تانوي صاحب له لاړم رحمت الله علیه له، وایي ما چې دا شاعر دلته ډېر زیات تیز شوی نه دی، ډېر تیز نه دی تللی. وایي ما ته وایي چې نه هغه راته ویلو چې بهترس لک سال طاعت بیریا. وایي ما ته چې د 1,00,000 کالو د عبادت نه هم بهتره ده. ما ورته ویلي چې تاسو خو د هغوی نه ورپسې تیز لاړئ. وایي ما ورته ویلې ښځه صحیح ده چې یو سړی عبادت کوي نو دا عبادت د ده د بخښنې ګرنټي ده چې دا عابد به خامخا جنت ته ځي. ما ته وایي چې نه، آیا څه ګرنټي د ده شته چې دا به خامخا جنت ته ځي؟ الله ولې څه ګرنټي ورکړې؟ وایي ما ته وایي چې نه. وایي ما ورته ویلې نو بیا؟ وایي ما ورته ویلې چې رسول الله ولې ګرنټي ورکړې ده. څنګه ګرنټي ورکړې ده؟ نبی علیه الصلاة والسلام یو حدیث کې وایي چې کوم ځای کې ذکر کېږي خلک را جمع شوي وي او کم کسان ذکر کوي د الله عبادت کوي او یو کس پکې اسې راشي کښېني، وایي الله رب العزت د هغه سړي مغفرت کوي. دا کم کس چې اسې راغلی هغه عبادت په نیت هم نه وي. وایي دا حدیث شته که نه؟ وایي ما ورته چې او وایي زما خو د دماغو خانې کولاوې کړې. نو حدیث کې راځي هم جلسا لا یشقى بهم جلیسهم. وی الله رب العزت وی دا داسې خلک دي چې دوی سره څوک کینی نو الله رب العزت دغه کینستونکي خلک هم نه بدنصیبه کوي. نو نیکانو خلکو سره ناسته کی الله رب العزت چې کوم دی دا ناس خلک هم کلمه ورته نصیب کی، نیک عمل ورته نصیب کی. څلورم عمل شپږم عمل څه دی عزتمندو چې د سړي خاتمه په خیر سره کیږي، هغه د الله سره اظهار محبت. کله نا کله الله سره محبت اظهار کول پکار دی. الله سره د محبت اظهار څنګه کې؟ د الله مخلوق سره ښېګړه کوه. الله سره د مخلوق اظهار محبت څنګه کې؟ کله نا کله ذکر بالجهر کوه چې ځان سره کوټه کې ناسي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. دې کې سوچ کوه چې الله زما محبوب دی، زه هغه سره د مینې اظهار کوم.
لکه څنګه چې ته بچی ته आवाज کې په خوږو الفاظو سره او تا ته چې وایي یا ګلابا، نو څومره د ځان ورک شي عزتمند، څومره خوشحاله شي. او الله د صفتونو لایق او وړ دی. الحمدلله رب العالمین. الله ولې خوشحالیږي؟ الله د دې وجې نه خوشحالیږي چې زما دا قمقل بنیادم لږ عقل پکې رالی او زما د اخیستلو طریقې یې زده کړه، یعنې د الله څه درجه نه اوچتېږي. وایي زه قمقل لږ هوښیار شو، اوس لږ په سمه لار روان شو او د ځان فایده وکړله، ما نه کار ویستو، ځان له جنت جوړ کو، ځان له دنیا جوړ کړه. سړی هوښیار شو. ښه لکه د سړي زوی چې هوښیار شي، وا بچی مې هوښیار شو، بچی ډېره ښایسته خبره دې ونه کړله، دا د کوم ځای نه زده کړې ده، څه خورې نن سما. دقه شان چې موږ د الله ذکر وکړو، الله خوشحاله شي چې سړی اوس هوښیار شو، غاښونه یې راوختل د عقل. نو انشاءالله د الله ذکر به کوو که نه انشاءالله. اووم عمل عزتمندو، د الله د خوف نه کله ګناه پرېغوستل. چېرته په زندګۍ کې خو یو ځل داسې کار وکړو که نه، زه زندګۍ کې یو ځل چېرته داسې کار وکړو چې ګناه مې پرېغوسته، د دې د وجې نه چې زه مولوي صاحب یم، د دې وجې نه چې زه صدر صاحب یم، د دې وجې نه چې زما کشران بچي دي ابه څه وایي، د دې وجې نه چې زما شمله ده، د دې وجې نه چې زه سپین ږیری یم، د دې وجې نه چې د الله نه ویرېدم. نو عزتمندو امام شافعي رحمت الله علیه وخت کې یو سړي داسې کار وکړو. یو لینډلاټ سړی او یو وزیر مثلا صاحب اقتدار سړی، هغه د ښځې ډېر بدې شو. نو ښځې ته یو ځل دا نږدې شو پیار محبت کې، نو هغه ښځې ورته ډېره بده خبره وکړه. هغې ورته ویلې ورک شه جهنمي. نو په دې باندې هغه ډېر بد وکړ. چې بد یې وګڼلو نو هغه یو جمله وویله، ویلې که زه جهنمي یم نو تا ته 3 کاڼي طلاق دی. بیا وروسته چې دماغ ځای لرال بیا ویله لکه دا خو مې ښځه طلاقه کړه، دا به څه چل کېږي؟ خو دې ته کنډیشنل طلاق وایي، معلق. که دا جهنمي وي نو ښځه یې طلاقه ده، او که جهنمي نه وي نو ښځه یې طلاقه. اوس به دا څنګه معلوموي چې جهنمي یم که نه یم؟ ډېر وګرځېدو مولیانو پسې، ورور ورته ویلې وروره موږ ټول چپه یو او تم پکې شاملې او بس ښځه دې دوړه شوې ده، تا ته ځان جنتي ښکاري، موږ ته خو ځان نه ښکاري، ځکه چې ټولو ښه انګړې دنګړې کړي دي او ټول وران کارونه هر څه کړي دي. عزتمندو ویل تم پکې چپې او موږ هم چپی. هغه بس خریب ډېر پریشانه شو. چا ورته ویلې امام شافعي صاحب ستر عالم دی، لوی ملا دی، د ده نه تپوس وکړه. هغه لاړې، هغه ورته ویلې زه دله جواب در کومه، خو ما ته یو خبره وکړه، چېرته په دنیا کې چېرته یو ګناه تا داسې پرېغوستې ده چې د الله د یېرې نه یې پرېغوستي؟ هغه ورته ویل جي زه څه مسلې پسې راغلی یم، ته لاړې بل طرف ته لاړې. مونږ ویل چې ښځه مې طلاقه ده که نه، ته اوس مونږ دا چک کې چې زه نیک یم او که بد یم. ویلې سړیه دې سره ستا د مسلې کار دی. صحیح شو؟ ویلې جي سوچ به وکړم نو ما ته خو داسې څه کار را یاد نه شي، زمونږ په ټول عمر کې یو کار هم داسې نشته دی چې مونږ ته څوک وایي چې تا خو نیکي کړې ده یا ګناه دې پرېغوستې ده، خو داسې یو ګناه وښیه چې په دغه وخت کې تا باندې د الله یره راغلي او تا دا کار پرېښی. د دې د وجې نه پرېغوستې چې ماشوم رالی، د دې وجې نه پرېغوسته صدر صاحب رالی، پولیس رالی، فوج رالی، فلانی رالی، یاره ښځه به مې را باندې خبره شي بس پرېږده مړه نه یې کومه، چېرته ښځه مې را نه شي. د دې د وجې نه چې الله خفه کېږي. هغه ویل سبا بله ورځ به راشم که چېرته څه قصه را یاده شي. بله ورځ رالی، وایي یو قصه را یاده شوه، وایي یو ځل داسې یو زه مالدار وم، ما کره یو جینۍ وه کار به یې کول، زما نیت هغه ته خراب شو. وایي هغې ته چې زه نږدې شوم نو هغې ما ته ویلې یا مالک اتق الله، ای مالکه زه غریب یم خو زه ګورې بې غیرته نه یم، زه ستا کور کې کار کوم، د غریبۍ د وجې نه کار کوم، زه پردهداره ښځه یم، د غریبۍ د وجې نه د کور نه راوتی یم، داسې کار مه کوه. ما بیا لاس ورولو، لږ ساعت پس مالې کېدای شي یریږي، بیا وایي 3 پیرې راته هغه وویلې، وایي یا الله، وایي امام شافعي چې ته حاضر اوسه، وایي چې دې کله وویل چې د الله نه ویرېږه، وایي زما په بدن باندې غونې زیږ شو، وایي ما ته الله را یاد شو، وایي ما ویل چې بس ما معاف کا، او زه دا کوټې نه راووتم او الله ته مې ډېر وجړل چې یا الله ما معاف کا، آینده به زه چاته داسې ست نه کوم. امام شافعي رحمت الله علیه ورته زه بچیه زنده آباد ښځه دې طلاقه نه ده. ویل چې دې سره د دې مسلې څه تعلق دی؟ او بیا مولیانو ته یې ویل، مولیان ویل امام شافعي صاحب د خدای د کوره راغلی دی چې دا داسې مسلې بیانوي، هغه ته څه پته ده چې دا جهنمي نه دی؟ نو امام شافعي صاحب ورته بیا یو آیات پیش کوي، د خدای د کوره خو نیم راغلی، خو د خدای د کوره درته آیات ویمه. فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. رب کائنات فرمائی
هغه انسان چې زما د خوف د وجې نه د یو ګناه نه رسته شو، الله وی زما د قسم وي ما جنت د ده دپاره کور جوړ کړی دی. جنتي نه دی، دا ټول جنت وی د ده دی. نو د دې نه پته ولګي ته جنتي تا ویل ما داسې کار کړی دی، ښځه دې طلاقه نه ده. نو عزتمندو یو عمل دا شو چې د الله د خوف د وجې نه انسان ګناه پرېږدي. نو انشاءالله داسې به کوو که نه، که اوسه پورې هم داسې کوم کار کړی د الله شکر ادا کړو چې یا الله ما فلانی کار ستا د خوف د وجې نه کړی. که نه هم کړی د نن نه پس یو کار خو داسې وکړو که نه چې د قیامت په ورځ باندې الله موږ نه تپوس وکړي چې ما دپاره دې څه راوړي دي، چې خالص زما دپاره کړي. نو چې موږ سره یو ذره کار خو د الله دپاره موجود وي چې خالص موږ د الله د رضا دپاره کړي، ټول به داسې کوو که نه انشاءالله. الله دې عمل کول توفیق راکړي. اذان وکړه.